پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی وای کچیری دو کسان سره ملاوس کچیری دو کسان یاران سره ملاوس ملګری سره ملاوس السلام علیکم ورحمت الله جوړی په خیر الله ول په خیر دی بیا راولار سي دی یو د بل پر پیغمبر علیہ السلام مبارک باندې درود وای چې صلی الله علیه و آله وسلم اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله رسول فرمای د دې د جدای څخه به مخ کې الله د دې تیر سوي ګناوي او را رواني ګناوي ورمعه دا کله دا چې کله دو یاران په مجلس کې سره یو ځای سي السلام علیکم جوړی په خیر بیا دا وای چې درود وای پر پیغمبر علی السلام مبارک مش خدا فکر دی چې دا ډیر درودونه ویل دا د بریلویانو کار دی دا ډیر درودونه ویل دا د بریلویانو کار دی او محمد رسول الله فرمایي کچیر تاسو په خپل اپس کې سره ملاو واسطه یو وار می درود وای تام وای دم وای مام وای تام وای د الله رسول فرمایي تیر سوي ګناوي او را رواني ګناوي به الله در معاف سبحان الله صلى الله عليه واله وسلم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته عرب ندي عرب په عربو کې درود شریف ډیر دي تاسو کله دور تللی یاست نو الته د هر موټر پر شیشه باندې صلوا علی النبی صلوا علی النبی بس نور هیڅ خبرې نشته په عربو کې چې د دوه کسانو سره دا وایي جنگي بیا دویم راسي یا دریم راسي هغه وایي اللهم صل علی محمد صلوا علی النبی د دې دواړو جنگ ختم شي بزروغه وسی زموږ خلک ډیر د محمد رسول الله په دربار کې مو ډیر پیل رواني مو سپر رواني مشته په خطا کې د محمد رسول الله مبارک خبرې چې دی هغه خوان نه راکړي پر طرف شو هر ورځ لاندې کوو او عجب بل درته کوم مولا شفاعی تنوی صاحب رحمه الله فرمایي په خپل ملفوظات کې یو باچاو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لري خط را واستوي ورته ویل زه د سر درد لرم لکه عام طور زموږ خلک نیم سیری یا ټوله سدي د سر درد لرم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو یو تعویذ ورولک چورویل کې یو روایت ورته ویل چې په خولۍ کې کښیر یا په سر کې مطلب په غاړه واغوندې دا رقم خولۍ سر کې لنګوټه دا وخت هر شی وو باغ کې کښیر خیر ته چې دا تعویذ ولګوي د سر درد وشته سر درد وشته دي خوشاله سو الحمدلله حریان سودا څنګه نه ولاده خبره ده نو بیا یو ورځ د خپل ټول وزیرانو سره ناشتي بس خبره و چړل سوچاغه سر درد اول سر درد می جوړ د چی څه جوړ سودا شغه د مسلمانانو امیر المؤمنین لرمي آل واسطه وي هغه داسې کاغذ راوړ تر واخله څنګه کاغذ دی چې راولار سو تعویذ اخلاص کې کاغذ اخلاص کې پاغه کې لیکلی بسم الله الرحمن الرحیم بس دا دی ویلې چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې الله دومره اثر یې شدي په ټول قران کې بس په ټول قران کې بس حالي بس ما دې ته کومه خبره نه وکي یو خبره مې دا درته وکړه چې ما او تا به خپل خلی سره ډیر پام کوو دویمه خبره مې دا درته وکړه چې ما او تا د قتل حق نه لور د چا چې ما او تا څوک مړ کو دریمه خبره مې دا درته وکړه چې ما او تا به ګوره د مسلمان سره ملاو سو درود بوایو څلورمه خبره مې دا درته وکړه جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلی الله علیه و آله وسلم دا بوایو او یا زر فرشتي زر ورځ ما او تا ثوابونه لیکي پنځمه خبره دا درته وکړه چې ټول دعا په درود باندې کور کول په دعا کې خالص درود چې دی هغه وایا شپږمه خبره دا درته وکړه یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اومه خبره دا درته وکړه چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې الله رب العزت څومره قوت او څومره اثر او څومره برکت چې دی هغه شي دی خیر عزیزانو الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې بغیر د ایمان بغیر د اسلام بغیر د کلمې یو آن یو سکند مستجون را نصیب کړي پر دا کلمه شریفه مرد بچان قریبان ټول عالم انسانیت د دعوت او تبلیغ چې کوم مقصد دی ټول عالم انسانیت پر دا تور مړسي چې مړه دا وای لا اله الا الله محمد رسول الله